الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله جل شانه خپل کلام کې ارشاد فرمایا: یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله، تاسو اطاعت کې د الله تعالی، و اطیعوا الرسول، او اطاعت کې د پیغمبر، و اولی الامر منکم، او څوک چې پتا سو کې اولو الامر دي د هغوی اطاعت کې. تمام مفسرین حضرات د دې آیت په تشریح او تفسیر کې دا ارشاد فرمایلی دي چې د اولو الامر نه مراد مجتهدین حضرات دي، او امامان حضرات نه مراد دي چې تاسو په اجتهادي او فروعي مسایلو کې د اولو الامر یعنی د مجتهدین حضراتو اتباع او اطاعت کې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای: علیکم بسنتی، تاسو باندې لازم دي چې زما د سنت اتباع کې، و سنت خلفاء الراشدین، او تاسو باندې لازم دي چې د خلفای راشدینو اتباع او تابعداري وکړي، د هغوی سنت په تاسو باندې لازم دي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنت هغه د حضور پاک اقوال او افعال احادیث دي، او د صحابه اتباع به د صحابه په اقوال سره کیږي. د صحابه شاګردانو کې لوی شاګرد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دي چې د اکثر صحابه کرامو ډیر اقوال او افعال هغوی را جمع کړي دي او یو کتابي شکل کې د امت ته پیش کړي دي. نو مونږه ځکه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کو په اجتهادي او فروعي مسایلو کې. دا یو مرګري د دې ګروپ دا یو وایس مونږ ته راولېږلو سیبه په دې کې د صاحب یو څو خبرې کړي دي، په هغې کې دوی د خپلو خیالاتو اظهار کړی دي، او مونږ به پکې د خپل ناقص او د دې کمزور علم مطابق د خپلو خیالاتو اظهار وکړو، او فیصله به بیا عوام دی وکړي یا دوی دې په خپلو کې چې څوک یې کولی شي. د ټولو ناول خو دې صاحب چې دا وایس شروع کړی دی، نو تعوذ او تسمیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم، دواړه ویلی دي، او د دې نه پس نه د قرآن یو آیت ویلی دي نه د پیغمبر یو حدیث ویلی دي. او د تعوذ او د تسمیه نه فوراً بعد وی چې یاسر بای ته چې هر څوک یې. نو د ټولو ناول خبره خو دا داسې سیبه دا تا چې اعوذ بالله و بسم الله د یاسر بای دی نوم ته وویله، نو دا د قرآن په آیت کې لیکلی دي چې یو چاته خبره کې او دا غنو مخلی نو مخکې به اعوذ بالله بسم الله وي، او کنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث مبارک کې راغلی دي. مونږ خو د احادیثو په رڼا کې د تعوذ او د تسمیې مسله زموږ علماو مونږ ته داسې بیان کړې ده چې اعوذ بالله او بسم الله به صرف د قرآن آیت ته وي، د دې نه ما سیوا بل یو څیز ته به اعوذ بالله و بسم الله دواړه ابتداء نه وي. یو خبره د دې نه پس بیا دې صاحب وي چې فقه د څلورو مصادرو نوم دی: کتاب الله، سنت رسول، اجماع امت او قیاس. نو سوال دا دی چې صاحب ته خو مونږ سره دا خبره منې که نه چې فقه د دې څلورو څیزونو نوم دی: کتاب الله، سنت، اجماع او قیاس. صرف په دې قیاس باندې تاسو خبره او بحث چیړلی دی. د دې مطلب دا دی چې ستا په نظر کې دا درې څیزونه ټیک دي: کتاب الله، سنت، اجماع. نو زمونږ فقه د څلورو مصادرو نوم دی او د څلورو مصادرو مجموعه ده. دا درې پکې ټیک دي ستا په نظر کې ستا د دې وینا مطابق، او دا یو پکې غلط دی. نو په عربی کې یو مقوله ده وی للاکثر حکم الکل، د اکثرو دپاره حکم د کل وي سیبه. نو چې دا درې ټیک دي دا درې خو را سره ومنه که نه، ته خو را سره دا درې هم نه منې سیبه. نوم صرف د قیاس اخلي، رد په قرآن باندې کې، رد په حدیث باندې کې، رد په اجماع امت باندې کې. دا درې خو ټیک دي، دا درې را سره ولې نه مني؟ لکه د څلورو امامانو مجتهدین کېدل، د هغوی امامان ثابتېدل، دا هم د کتاب الله نه ثابت دي، هم د حدیثو مبارکو نه ثابت دي. مفسرینو حضراتو د آیتونو په تفسیر کې د دې امامانو تقلید او اتباع کولو ته حق اتباع ویلی دي، حق تقلید ورته ویلی دي.
د احادیثو په رڼا کې محدثینو حضراتو د دې تشریح وضاحت کړی دی او 1400 کالو نه امت په دې خبره باندې اجماع کړی ده. ټول امت په دې خبره متفق دي چې دا څلور امامان حق امامان دي. د دې تقلید او اتباع کول د حق او سچ مذهبونه دي او په دې پسې تلل عین د سنت او د کتاب الله او د احادیثو موافق دي. نو دا خو د قرآن او د حدیث او د اجماع امت نه ثابت دي کنه، دا را سره ولې نه منې؟ بیا دې صاحب دا خبره کړې ده صاحبه چې قیاس عقل ته وایي او عقل چې په کوم ځای کې راشي هغې کې د غلطۍ احتمال وي. دا تاسو چې کوم دا قیاس دا تعریف او وضاحت وکړو چې قیاس عقل ته وایي که نه، نو سوال دا دی په تاسو باندې چې صاحبه دا تا چې ته وایې چې قیاس عقل ته وایي، دا د قرآن په آیت کې لیکلي دي چې قیاس عقل ته وایي که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې لیکلي دي چې قیاس عقل ته وایي؟ قیاس عقل ته نه وایي. دا تعریف خو تا د خپل خیال مطابق کو، نه د قرآن نه کو نه د حدیث نه کو. نوم د قرآن او د حدیث اخلي چې زه خلکو ته قرآن او حدیث بیانوم او زه خلک قرآن او حدیث ته رابلم، او دلته د قیاس تعریف د خپل ځان نه کې. دا دوکه مسلمانانو ته او عوامو ته مو ورکوه صاحبه. قیاس څه ته وایي؟ زمونږ د اهل سنت والجماعت احناف دیوبند د نظریاتو مطابق قیاس دی ته وایي چې یو حکم منصوص علی وي، یو مسئله منصوص علی وي په کتاب الله کې یا په احادیث صحیحه او مبارکه کې ذکر شوی وي او د دغه مسئلې او د دغه حکم سره یو علت هم ذکر شوی وي، او بل طرف ته یو غیر منصوص علی مسئله را پیښه شي او په دغه غیر منصوص علی مسئله کې هم اقا علت موجود وي کم علت چې په منصوص علی کې موجود وي، نو مجتهد د خپل اجتهاد په بنا باندې د منصوص علی د حکم غیر منصوص علی طرف ته منتقل کی د علت مشترکه په بنا باندې. دې ته ویل کېږي قیاس او قیاس شرعي. مونږ خو قیاس دی ته وایو، که ته قیاس عقل ته وې نو ته به ورته مونږ قیاس عقل ته نه وایو صاحبه. مثلا زه تعالی مثال راکوم، د شراب حکم په کتاب الله کې هم ذکر شوی دی او په حدیث مبارکه کې هم ذکر شوی دی چې شراب حرام دی. شراب یو سیز دی، حکم یې د حرمت راغی، علت پکې اکابر علما او مجتهدین حضرات تلاش کو چې په شرابو کې د حراموالي علت نشه د نشه. بل طرف ته مونږ سره یو سیز د نشې راغی، چرس راغلل، پوډر راغلل، اپیم راغلل. اوس د چرسو د پوډرو او د آیسو ذکر نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. د شرابو مسله منصوص علی ده، حکم یې د نس نه ثابت دی، علت یې نشه ده. چرس او افیم او آیس او پوډر دا غیر منصوص علی سیزونه دي، په نس کې ذکر نشته صاحبه، خو کوم علت چې په منصوص علی په شرابو کې موجودو اقا علت نشه په دې چرسو کې مشته، په افیمو کې مشته، په پوډر کې مشته، په آیسو کې مشته. نو مجتهدین و حضراتو د اجتهاد په بنا باندې د شرابو د حرمت دغه حکم په چرسو، په اپیمو او په آیسو او په پوډر باندې مو لګو چې څنګه شراب حرام دي دغسې چرس، افیم، آیس او پوډر هم حرام دي، ځکه کم علت چې په منصوص علی مسله کې موجود وو همغه علت دلته په غیر منصوص علی سیز کې موجود دی. نو د منصوص علی حکم د دې علت مشترکه د دې نشي په بنا باندې د منصوص علی نه غیر منصوص علی طرف ته منتقل کړل شو او په هغې باندې مقع حکم ولګېدو چې کوم چې په کتاب الله په حدیث رسول کې موجود و. مونږ خو قیاس شرعي دی ته وایو. نو دا تاسو چې د قیاس کم تعریف وکړو دا د قرآن یا د حدیث نه ثابت کې یا د خپل خبر نه رجوع کې، قیاس عقل ته نه وایي. قیاس یو علت مشترکه په بنا باندې د منصوص علی حکم غیر منصوص علی ته منتقل کول دې ته قیاس شرعي ویل کېږي. بیا دوی د امامانو نمونه اخیستي چې دا ټول مونږ دپاره قابل احترام دي، خو دوی کې د غلطۍ احتمال شته، نو بس مونږ یې ځکه نه منو. نو سوال دا دی صاحب او جواب هم دا دی چې مونږ خو چرته دا خبره نه ده کړې چې دا امامان یا زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه معصومه دی او د غلطۍ نه پاک دی. دا خو مونږ نه دی ویلي. تا د کم یو دیوبندي یا د کم یو حنفي د خولې نه دا ټکي اورېدلی دي چې هغه ویلي چې امام اعظم ابو حنیفه پیغمبر دی یا د پیغمبر په مرتبه او درجه کې دی یا معصوم عن الخطا دی؟ دا خو زمونږ عقیده نه ده او نه دا زمونږ دعوه ده. بالکل هغه زمونږ په شانتي انسانو د غلطۍ پکې احتمالو او د هغوی چې کومې غلطیانې وي هغه اجتهادي غلطیانې وي، په فروعي په جزئی مسایلو کې غلطیانې وي، نه چې په عقایدو کې، نه چې په کتاب الله کې، نه چې په حدیث رسول کې او نه چې د هغې نه په ثابت شده منصوصو مسایلو کې.
او په اجتهادي خطا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي چې مجتهد کله اجتهاد کی او د اجتهاد صحیح شي او د اجتهاد د شرع موافق شي الله جل شانه به د په دې اجتهاد باندې فله اجران 2 اجر به ورکي او مجتهد که په خپل اجتهاد کې خطا شو بیا هم الله تعالی د یو اجر ورکي نو مجتهد ته خو زمون امامانو ته خو په خپل غلطي باندې یو اجر ملاويږي سیبا بیا دې صاحب دا خبره کړې ده سیبا چې د حضور صلی الله علیه وسلم دین خو مکمل شوی دی په حجۃ الوداع کې آیتونه باقاعده نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا تاسو لپاره مې اسلام دین خوښ کړی دی نو زمونږ د اهل سنت والجماعت احناف دیوبندو نه دا عقیده ده او نه دا دعوه ده او نه چرته دا خبره کړې ده چې دین نامکمل دی چا ویلي دي چې دین نامکمل دی تاسو چرته زمونږ د خلینو دا خبره اورېدلې ده زمونږ په یو کتاب کې دا خبره چته لیدلې ده چې مونږ دا دعوه کړې یا دا خبره هم کړې چې دین نامکمل شي دا نامکمل او امام اعظم ابو حنیفه یا نور امامان راغلي هغوی مکمل کړي دي مونږ خو دا خبره نه ده کړې دین واقعي الله جل شانه نازل کړی دی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکمل کړی دی او تمام کړی دی امامانو ته بیا څه ضرورتو دا امامان ولې راپیښ شو سیبا نو یاد وساته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الله قرآن نازل کړی دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قرآن تفصیل او تشریحات صحابه ته خودلی دي او صحابه خپل شاګردانو ته لفظي ور خودلی دي او صحابه دین د حضور پاک نه په جبه زده کړی دي او په جبه خپل شاګردانو ته خودلی دي او دغه شاګردان بیا را پاسېدلی دي پاغي کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو لوی شاګرد دی د خپل سلويختو شاګردانو په موجودتیا کې او دا غوي په مهنت او په کوشش باندې د صحابو نه دغه زده کړی شوی دین هغوی کتابي شکل کې لیکلی دي مونږه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امامانو پسې چې روان یو کنه او د دوی اتباع کو نو په دې باندې نه کو چې دا مونږ د صحابه په مقابله کې اخلو یا د حضور پاک په مقابله کې اخلو بلکې مونږ داسې وایو چې حضور پاک باندې دین نازل شوی دی صحابو ته خودلی دي صحابه خپل شاګردانو تابعینو ته خودلی دي او تابعینو کې دغه تابعین او دغه امامانو دغه دین لیکلی دي د امت ته ور خودلی دي کته د امامان د دې میز نه لري کینو صحابه ته به ځان څنګه رسي په هوا برسي تا ته به وحی کیږي الهام به درته کیږي صحابه سره په خپل ملاقات ممکن نه د صحابه د دې امت په منځ کې واسطه د دې امامانو دا امامان تلری کا ته د صحابه عملی ژوندۍ به د کم ځای نه ثابته او تا ته د صحابه عملی ژوندۍ او د غوی فیصله د کم طرف نه برازي سیبا بیا دې صاحب دا خبره کړې ده چې ما قدوری او کنزو پلان کې او ډنګري کتابونه می په شاګردۍ کې او په سکول سټوډنټۍ کې هر ټیم کې چې هغه می ویلي دي او پاغي کې ځای په ځای باندې راځي خلاف اللهما او خلاف صاحبین او خلاف ابو یوسف نو امام صاحب سره خپل شاګردانو اختلاف کړی دی لہذا معتبر نه دی مطلب دا جوړیږي چې لکه ځکه نه دی منل پکار چې د امام صاحب شاګردانو امام صاحب سره اختلاف کړی یاد وساته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل مجتهد د زمانیو امام ابو یوسف سے په خپل مجتهد د زمانیو امام محمد سے په خپل مجتهد د زمانیو او داسې دا نور امامان چې دا مجتهدین د خپل زمانیو نو د دوی دا اختلاف کړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره نو د زد او د عناد نو دا صرف د اجتهاد اختلاف دا صرف د دلایل په بنیاد باندې اختلاف او دا هغه اختلاف دی چې د دې په باره کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی اختلاف العلماء رحمت چې د دې امت د علماو د اختلاف رحمت دی او مونږه فقه حنفي چې وایو یادو نو یادو ساته دا د مفتا به اقوال مجموعه ده نه چې د امام ابو حنیفه د اقوالو نه چې د امام ابو یوسف د اقوالو نه چې د امام محمد د اقوالو فقه حنفي د تمام مفتا به اقوال مجموعه ده او دغه مجموعه را جمع کړې شوې ده زمونږ د احناف معتبر کتاب هدایه کې هدایه سلور جلد کې ده په دې کې یو مسله داسې نشته چې هغه د قرآن او د حدیث خلاف یو کوئی چشتا دا غز او دا میدان مونږ ته دروخی مونږ ورته پاغي باندې د قرآن او د حدیث نه دلایل وړاندې کو پیش بکوته بیا دی صاحب دا خبره کړې ده چې تاسو امام اعظم ابو حنیفه منې کنه نو داغه نه خو مخ کې داغه استاد په کار دی چې بیا داغه استاد منې داغه نه مخ کې داغه استاد او صحابي په کار دی چې هغه منې لکه د امام ابو حنیفه سے استاد امام حماد دی د امام حماد سے استاد عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او داغه استاد بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی نو چې امام ابو حنیفه منی نو داغه استاد ولې نه منی او داغه د استاد صحابي ولې نه منی داغه د استاد حضور پاک ولې نه منی
نو صاحب مونږ خو د امام اعظم ابو حنیفه د استاد امام حماد نه انکار نه دی کړی. تا چرته اورېدلی چې مونږ ویل چې مونږ امام حماد نه منو امام ابو حنیفه منو؟ مونږ خو د امام ابو حنیفه د استاد د صحابي د عبد الله ابن مسعود یا د نور صحابه د یو قول نه انکار نه دی کړی. تا چرته زمونږ د علماو نه اورېدلی دی، زمونږ په یو کتاب کې دا خبره لیدلې ده یا د زمونږ د خولې نه دا دعوه اورېدلې ده چې مونږ امام ابو حنیفه منو صحابه نه منو؟ دا خو ته عوامو ته دوکه ورکې په دې ټکي باندې چې دوی امام ابو حنیفه مني او د هغه استاد او د هغه صحابه نه مني. مونږ خو چرته دا خبره نه ده کړې چې مونږ امام ابو حنیفه منو او حضور پاک نه منو. چرته هم دا دعوه نه مونږ کړې ده او نه به تر ورځې د قیامته پورې کو. مونږ امام اعظم ابو حنیفه منو، د هغوی استاد هم منو، د هغوی د استاد صحابه هم منو، د هغوی د استاد حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم منو. لیکن مونږ دا خبره کوو بیا ویمه چې حضور پاک دین صحابه ته ښودلی دي، زبانی صحابه او دین خپلو شاګردانو ته ښودلی دي، تابعینو ته، او دغه تابعین بیا لګي شوي دي او دغه دین یې کتابي شکل کې لیکلی دي او امت ته پیش کړی دی. نو موږ له خو پکار دي چې د دې امامانو احسان په ځان وګڼو او د هغوی هغه موږ ته راښودلی شوي دین هغه موږ زده کړو، په هغې باندې د شریعت په رڼا کې عمل وکړو. بیا دې صاحب دا خبره کړې ده چې د ټولو امامانو چې کم پیروکار دي، د امام شافعي پیروکار هغوی ته امام اعظم وایي، د امام مالک پیروکار هغوی ته امام اعظم وایي. دا خبره چورلټ غلطه ده. ته به د یو شافعي المسلک نه دا خبره وانه اوري چې هغوی خپل امام ته امام اعظم ویلی دي، ته به د یو مالکي المسلک نه دا خبره وانه اوري چې هغوی خپل امام ته امام اعظم وایي، ته به د یو حنبلي المسلک نه دا خبره وانه اوري چې هغوی خپل امام ته امام اعظم وایي. دا خبره او دا دعوه صرف احناف کوي چې زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. نو دا نور امامان والا مقلدین خپل امامانو ته امام اعظم نه وي، هغوی په دې خبره پیږي چې زمونږ امامان دي خو امام اعظم نه دي، او مونږ په دې خبره پیږو چې زمونږ امام اعظم دی. اوس ورته امام اعظم ولی وایو؟ په دغه ټولو امامانو کې لوړې مرتبه والا، لوړې درجې والا، د ټولو نه اولنی امام، د صحابو نه په درجه کې کم، او په ټولو امامانو کې لوړې او لوی مرتبه والا امام زمونږ په نظر کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. ځکه مونږ دا دعوه کوو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ په امامانو کې لوی امام ګڼو، نه چې د صحابه په مقابله کې او نه چې د حضور پاک په مقابله کې. بیا دې صاحب دا خبره کړې ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو مسله په قرآن او په حدیث کې ملو نشوه، نو عقل یې استعمال کړی دی. او بیا د اصول الشاشي د شپږمې صفحې یو مسله راغشتې ده چې په دې ځای کې یو مسله ذکر شوې ده، لا نکاح الا بولی، چې د ولی د اجازت نه بغیر حضور پاک چورلټ اعلان کړی دی چې د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي. او د احناف او د امام ابو حنیفه دا قول دی او دا وینا ده او دا مسله ده چې د ولی د اجازت نه بغیر دا نکاح کیږي او دا جایز ده. او بیا الفاظ دا استعمال کړي دي که یو ښځه یا یو جنۍ د یو کور وتښتېږي، موږ ورته پښتو کې مټیزه وایو، او د هغه مټیزې نکاح چې کوم دی د ولی د اجازت نه بغیر په کوټ میرج کې او په هر ځای کې چې نو دا جایز ده. دا د احنافو وینا ده. نو دا د فقه حنفي د بدنامولو یو ناکامه کوشش دی صاحب کړی دی. او زه درته وایم چې په دې خپله خبره باندې د الله نه توبه استغفار شه، په فقه حنفي باندې او په داسې پاکو خلکو باندې دا تهمتونه مه لګوه. د مسلې وضاحت په درته زه وکړمه او ته ووره، او آینده دپاره بیا کوشش وکړه داسې دجل، داسې فراډ، داسې دوکه او عوامو مسلمانانو ته داسې قسمه الفاظو کې د فقه حنفي او د احنافو بدنامي مه کوه، ګنې آخرت به دې تباه و برباد شي. مسئله شرعیه دا ده چې آیا د یو پیغلې د عاقلې بالغې زنانه د ولی د اجازت نه بغیر نکاح کول شرعاً جایز دي که نه دي؟ زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې او جایز دي. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دا جایز نه دي. زمونږ د احنافو دلیل دا دی چې قرآن کې الله جل شانه کوم ځای کې د نکاح خبره کړې ده، نو هلته د نکاح نسبت ولی ته نه دی کړی، دغه نکاح کیدونکې زنانه ته یې کړی دی. حتی تنکح زوجا غیره، د قرآن الفاظ تر دې چې تنکحه چې دا ښځه نکاح وکړي زوجن غیره، د دغه مېړه نه علاوه د بل مېړه سره، هغه یو جدا مسله ده. خو دلته تنکحه لفظ صیغه واحد مؤنث راوړلی شوي دي او د نکاح نسبت دې زنانه ته شوي دي. معلومه دا شوه چې نکاح کې اعتبار زنانه لري نه چې د هغې ولی لره. زمونږ دلیل د کتاب الله د قرآن آیت دی. امام شافعي رحمت الله علیه حدیث راوړی دی لا نکاح الا بولی، او بل ځای کې وایي چې چا د ولی د اجازت نه بغیر نکاح وکړه فنکاحها باطل باطل باطل. درې پیرې دا الفاظ چې د هغې نکاح باطل ده باطل ده باطل ده.
یادو ساته د دې خبرې مونږ امام شافعي صاحب ته ډېر جوابونه کړي دي. یو جواب دا دی چې دا تاسو کوم حدیث مبارک راوړی دی دا خبر واحد دی، دا مونږ چې درته په دلیل کې سره راوړی دی دا د کتاب الله آیت دی او واحد مؤنث غایب صيغه د فعل مضارع دی ته ویل کېږي خاص او ضابطه او قانون دا دی چې د کتاب الله د خاص په مقابله کې خبر واحد راشي، خبر واحد به پرې ښودل کېږي او په کتاب الله باندې به عمل کېږي. نو مونږ او زمونږ امام صاحب چې په دې مسله کې د عاقل بالغ زنانه ته اختیار ورکړی دی د نکاح کولو، که د ولی پکې اجازت وي او که نه وي د کتاب الله د آیت مطابق ورکړی دی. اگر چې د حدیث مخالف دی خو د حدیث په مقابله کې مونږ سره دلته د قرآن آیت موجود دی نو مونږ د قرآن په آیت باندې عمل کړی دی. امام شافعي صاحب خبر واحد حدیث راغشتلی په هغې باندې عمل کوي. یو جواب. دویم جواب مونږه امام شافعي ته دا کړی دی چې دا تاسو کومه خبره کوي چې لا نکاح الا بولی، د ولی د نکاح نه د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي، دا حدیث محمول دی په کمال نفی باندې نه چې په حرمت باندې. لکه حضور پاک ارشاد فرمای چې د ولی د اجازت نه بغیر نکاح کامل او مکمل نه ده. نفس نکاح کیږي منعقد کیږي نکاح به کامل الوی او مکمل به الوی چې د ولی اجازت هم پکې وي. نو دا خو خبره ده چې د ولی اجازت تی پکې وي، خو که بالفرض د ولی اجازت نه وي د ولی د اجازت نه بغیر هم نفس نکاح منعقد کیږي. او د دې ډیر مثالونه په حدیث مبارک شته. لکه حضور پاک ارشاد فرمای لا ایمان لمن لا امانت له، چا چې په امانت کې خیانت وکړي د هیڅ ایمان نشته. بل حدیث مبارک کې راغلی دی لا دین لمن لا دیانت له، چا چې دیانتداري اونکړله او دیانتداري لار یې پرې ښودله د هیڅ دین نشته. اوس د داسې خلکو په باره کې به دې صاحب نه سوال پکار دی چې ته به څه فتوا ورکې دې خلکو ته به څه وایې؟ څوک چې په امانت کې خیانت وي خیانت وکړي ده ته به کافر وایې که نه؟ څوک چې دیانتداري پرېږدي ده ته به کافر وایې که نه؟ ځکه حضور خو فرمایي چې نه د ایمان شته او نه د دین شته. او دا قرنګ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی لا فتن الا علی، کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے، د علی نه علاوه بل څوک زلمی او شجاعت والا او فتا نوجوان نشته. نو ته به څه وایې چې د دې حدیث څه مطلب چې په دې دنیا کې ځوان صرف حضرت علی نور ځوانان نه دي؟ نه، کامل او مکمل او شجاعت او بهادرۍ والا هغه حضرت علی و. دلته چې څنګه دا نفي او دا لا په کمال نفي باندې محمول د قص لا نکاح الا بولی کې هم دا لا په کمال نفي باندې محمول نه چې په نفسي نفي باندې. یو او یو جواب دا هم دی چې دا تاسو کومه خبره کوي چې فنکاحها باطل باطل باطل، نو مونږ امام شافعي صاحب ته د دې خبرې دا جواب کړی دی چې صاحبه دا روایت د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دی او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل رویره ورویره د رور یې لور وه او رور یې په سفر باندې تلیو شام یا یمن ته په تجارتي سفر باندې تلیو او د خپل رویری د حضرت حفصه نکاح د صحابي سره کړی دا، د خپل رویری نکاح د یو صحابي سره کړی دا او خپل رور نو او رور چې بیا راغی نو هغه په دې باندې خفه شو او عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی دا غي نه مرور شو چې زنو مو زما د لور نکاح دی وکړه. نو ولی خو د جنې د پر پلار وی کنه، پلار نو د پلار اجازه دم نو او نکاح چې کوم دی حضرت عائشه د خپل ویری وکړه د ولی د اجازت نه بغیر نکاح وکړه کوي نه کړه. صحابي راغی نو اغوی ناراضگی وکړه لیکن نکاح ختمه کړي نه ده. معلومه دا شو چې عائشه تم دا پته و چې د ولی د اجازت نه بغیر نکاح کیږي او دا اغوی رور تم دا پته و چې د ولی د اجازت نه بغیر نکاح کیږي، ځکه د خپل ویری نکاح د خپل رور په غیر موجودتیا کې وکړه او هغه نکاح منعقد شوی و. نو هغوی نکاح باطل نه کړله. نو دا روایت د حضرت عائشه دی دا فنکاحها باطل 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 والا او د عائشه خپل عمل د روایت خلاف راغی او د اصول حدیث ضابطه او قانون دا دی چې کله د راوی خپل عمل د روایت خلاف راشي نو دا به دلالت کوي په دې خبره چې دا روایت منسوخ شوی دی او ترک العمل په دې عمل پرې ښودل شوی دی. نو د عائشه به خو خپل عمل د خپل روایت خلاف دی، دا ته په دلیل کې څنګه راوړي؟ او داسې نورم ډیر جوابونه امام شافعي رحمت الله علیه ته کړي دي. او یو جواب دا هم دی چې ګوره صحیح حدیث کې راغلی دی الائمه احق بنفسها، چې پیغله عاقله بالغه زنانه د خپل ځان زیاته حقدار ده په مقابله د ولی کې. ولی زیات حقدار نه دی بلکې زنانه په خپل زیاته حقدار ده.
اوس دا خبره یاد وساته د دې نه چرته هم دا نه ثابتېږي او چرته هم دا خبره نه راوځي چې ته په علمای احناف باندې دا تور ورولګې او د بدنامولو کوشش وکړې چې احناف خلکو ته وایي چې لوریانې مټیزې کې او وی تختوي د کورونه لرې کې یا د کورونه دیو تختی چرته به تا د یو عالم نه دا نه وي اورېدلی او چرته نه زمونږ احناف او دیوبندیانو خلکو ته دا ویلي دي چې بس لوریانې د کورونه تختوي او د پردی لوریانې را تختوي او نکاح کېږي دا مطلب نه دی د دې دا صرف یو شرعي مسله ده که بالفرض د ولي د اجازت نه بغیر نکاح وشي نو نکاح منعقد کېږي نو د علماء احناف او د علماء دیوبند د بدنامولو ناکامه کوششونه مه کوئ